یا ایها الذین آمنوا اے خلقو چې ایمان وروړي دي استجیبوا حکم قبول کړئ الله د الله وللرسول او د رسول اذا دعاکم کله چې روبلی تاسو هغه لما یحییکم هغه دین طرف ته چې تاسو ژوندې کوي واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله جل شانه یحول حائل کیږي بین المرء وقلبه پمنځ د بندا او د زړه کې وانه الیه تحشرون او دا چې هم دغه طرف ته تاسو جمع کولی شئ په مخلوقاتو کې بدترین خلق هغه دي چې هغوی کاڼه او بونګیان د ځان نه جوړ کی او د الله جل شانه حکمونو باندې ځان نه پوي. اس په دې آیت کریمه کې الله جل شانه بیا مؤمنانو ته خصوصي خطاب فرمایي چې د ایمان خاوندانو چې تاسو حکم قبول کړئ د الله او د رسول دا چې کله هغه روبلی تاسو هغه دین طرف ته چې کوم دین تاسو ته ژوند درکړي او ځان په دې خبره باندې پوهه کوي چې الله جل شانه حائل کیږي د بنده او داغه د ظلم ترمنځ او دا چې هم داغه طرف ته تاسو جمع کولی شي. یا ایها الذین آمنوا اے هغه خلکو چې ایمان وروړي استجیبوا حکم قبول کړئ لله د الله وللرسول او د رسول اذا دعاکم کله چې روبلی تاسو لما یحییکم هغه دین طرف ته چې تاسو ژوندې کوي واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله جل شانه یحول حائل کیږي بین المرء پمنځ د بنده وقلبه او د زړه کې وانه او دا چې الیه دغه طرف ته تحشرون تاسو جمع کولی شي. رمبی حکم داده چې استجیبوا لله والرسول حکم قبول کړئ د الله او د رسول اذا دعاکم کله چې روبلی تاسو چې کله په یو کار کې د الله او د الله د رسول حکم یو مسلمان ته ملو شي نو فوراً پاغي باندې عمل کول پکار دی پاغي کی تاخير او غفلت کول دانه د پکار. ځکه چې کله د یو نیکی پکار کی یو مسلمان تاخير وکي نو بعض اوقات بیا دنه توفیق واغشتل شي او د الله جل شانه یو بل حکم او تقدیر هغه منځ کې حائل شي د بنده او د زړه ترمنځ هغه حائل شي او فاصله پیدا شي او دته بیا د عمل توفیق ملول شي. نو لہذا چې کله هم د یو نیک کار مکمل شي نو پاغي کې تاخير کول نه پکار دغه شان د ګناه پر خودلو د پاره مکمل شي نو پاغي کې چې د ټال مټول کول نه پکار بلکې فوراً هغه د ګناه پر خودو فیصله پکار ده او چې کله د یو نیک کار مقرر شي نو فوراً پاغي باندې عمل کول پکار دی ځکه چې د انسان زړه د دې څه پته نه لګي. الله تبارک وتعالى فرمای چې کله تاسو ته حکم ملو شي د الله او د الله د رسول اگر روبلی تاسو یو حکم طرف ته او داسې حکم دی د الله جل شانه چې لما یحییکم هغه دین طرف ته تاسو ژوندې کوي کله یو مسلمان په دین باندې عمل کوي نو دته حیات دنیوي او حیات اخروی دوه وته ملاويږي. ځکه د انسان په ژوند کې چې کله د الله او د الله د رسول احکامات ژوندۍ وي نو دته حقيقي ژوند ملاويږي. د انسان بدن دا د خاور نه جوړ دی او د جمله ضرورت د خاور نه پوره کی څومره خوراک اسکاک د ویانی دا ټول د خاور نه پوره کی
زمینی سيزونو نه پوره کیږي مادي سيزونو نه پوره کیږي او د انسان روح چې دی قل الروح من امر ربي د انسان روح چې دا برنه راغلی دا امر ربي دی نو چې کله بر د الله تبارک وتعالى سره د یو مسلمان تعلقات خراب وي د الله په نافرمانی کې لګیا وي نو کدی هر څومره مادي اسباب ظاهري اسباب دنیاوي اسباب ځان ته برابر کې خود زړه ته چین او سکون نشي ملاوي دي نو لہذا د انسان ژوند الله تبارک وتعالى چې ورکې نو دغه په دین سره اذا دعاکم لما یحییکم چې کله الله رسول تاسو روبلی داسې دین طرف ته لما یحییکم چې کوم تاسو ته ژوند درکې حقيقي ژوند درکې نو چې کله یو مسلمان په ژوند کې دینداری وي د یو مسلمان په ژوند کې د عبادت او د معاملات او د اخلاقیات او پابندي وي نو دې د ژوند نه خوند علي په دنیا کې دې د جنت هغه خوند او لذت محسوسوي او چې کله په ژوندۍ کې بيدینی وي د الله تبارک وتعالى سره تعلق خراب وي نو د بنده روح بے چین وي او چې کله روح بے چین وي نو که هر څومره ظاهري سہولیات آسایش زیبایش نمایش چمک دمک چې هر څومره د دنیا وسایل وي زړه ته سکون نه او موږ تاسو وینو چې کوم خلق د دنیا د ټیکنالوژي عروج ته رسیدلې دي او چونکه تعلق مع الله د الله تبارک وتعالى سره تعلق دا غوي نشته خپل رب نه پیژندلې په خپل رب باندې ایمان نه دروړي نو دا غوي د ژوند اختتام په ډېر بد طریقې سره د خودکشي په ذریعہ باندې یا چې نور به سر و سامانه په حالت کې د تنهایی په حالت کې د ناامیدۍ په حالت کې د ټنشن او ډیپریشن او وغیرہ وغیرہ مختلف مشکلات سره کېږي نو دې په مقابله کې چې کله یو مؤمن مسلمان وي اگر چې ډېر ګناهګار او خطاکار او سیاهکار وي کمزوري وي خو چې کله د الله رب کائنات په ذات باندې د ایمان وي سنه صحده پوری تعلق مع الله د الله جل شانه سره د تعلق به حال وي نو رب کائنات خپل دا ګناهګار بنده داسې به سهارا نه پری د ژوند په یو لمحه کې هم الله جل شانه خپل بنده نا امید کوي نه که هر څومره کمزوري نه کمزور ایمان ولا ولي نه ځکه لما یحییکم دین سره انسان ته ژوند ملاوي دنیوي ژوند هم دین سره ملاوي کې حقیقي ژوند او اخروی زندگی چې هغه هم دین سره تړل شوی دی واعلموا او قوه شيء ان الله يحول بين المرء وقلبه الله جل شانه حائل کیږي د بنده او د زړه په منځ ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دعا اهتمام به فرمایل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اے د زړونو اړون کې ذاته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړون کې ذاته زما زړه خپل دین طرف ته چې هغه واړي نو لہذا د دې دعا کول د خپل زړه د پاره چې رب کائنات زما زړه خپل دین طرف ته واړي زما زړه د خپل عبادتو طرف ته مائل کی زما زړه د خپل محبت نه ډکی دا دعاګانې کول پکار دي نو لہذا چې کله هم د یو نیکی مقراشي د نیک عمل مقراشي نو پاغي کې تعجیل کول پکار دي فورا هغه سر تر رسول پکار دي او چې کله د یو ګناه پر خودلو مقراشي نو پاغي کې تاخير نه پکار فورا پاغي باندې عمل کول پکار دي او توبه تایید کېدل پکار دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي ان الله يحول بين المرء وقلبه چې کله یو مسلمان د غفلت د وجنه نیکی ونکي او پاغي کې تاخير راولي هغه مقدم نیکی چې هغه ضایع کی نو بیا الله تبارک وتعالى بعض اوقات ددن خپل توفیق سلب کی نیک اعمال توفیق تی واخلي د بنده او د زړه په منځ کې د الله تبارک وتعالى تقدیر چې هغه فاصل شي هغه چې بیا دته هغه نیک عمل توفیق هغه د توبې توفیق د ګناه پر خودلو توفیق هغه ورته نه ملاوي نو لہذا چې کله هم داسې د نیک عمل مقراشینو پاغي کې تعجیل فاستبقوا الخيرات وړاندېوالي کول جلدی کول په نیکی کې او د ګناه په پر خودلو یا ایها الذين امنوا اي خلقو چې ایمان وروړي دي استجیبوا حکم قبول کړئ الله د الله ول الرسول او د رسول اذا دعاكم کله چې روبلی تاسو هغه لما يحييكم هغه دین طرف ته چې تاسو ژوندې کوي واعلموا او قوه شيء ان الله بشک الله جل شانه يحول حائل کیږي بین المرء وقلبه پمنځ د بندا او د زړه کې
وانه الیه تحشرون او دا چې دغه طرف ته به تاسو جمع کولی شئ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.